السلام علیکم پښتنو ورونو، نن به د چک په باره کې موږ دا بیان وکړو چې آیا چک سیده هر چک اخیستنې باندې اف آی آر کیږي که نه کیږي. یاد ولرئ چې هر چک اخیستنې باندې قطعا اف آی آر نسی کولی قانون په مطابق، لیکن موږ داسې خوشحاله یو چې چک یې له ما سره ده نو به اف آی آر وسی. څو قسمه چکان دي چې په هغو باندې اف آی آر نه کیږي. 4 قسمه چکان دي چې په هغو 4 قسمو چکانو باندې ته اف آی آر نسی کولی د قانون په مطابق باندې. هغه چکان کوم ځنه دي؟ هغه چکان دي کوم چک باندې سي اول چک هغه دی چې کوم باندې لیکل سوي سلف سپې لیکلی هغه چک باندې ته اف آی آر نسی کولی. یو بل چک چې دا کوم چې په چک باندې که شاته لیکلی که مخته لیکلی ګارنټي پې لیکلی ګارنټي چک باندې هم ته اف آی آر نسی کولی. دا سو دویم چک. اوس دریم چک کوم یو ده چې په هغه باندې هم اف آی آر نه کیږي. هر هغه چک چې په 6 میاشتې کې تا بینک ته نه وروړ له کوم تاریخ چې ده تا ته پې در لیکلی ده چې په دې تاریخ باندې به ته چک یوسې بینک ته کیشې که له هغه تاریخه چې راونیسه بیا 6 میاشتې ټایم پورې تا سره ټایم ده چې هغه ټایم پورې به ته چک عدالت ته بینک ته به وړې تر هغه له مخه به میمو پې لګوې بیا ته تللی سې اف آی آر ته اف آی آر کوی سې. نو که تر 6 میاشتې تا چیرې چک واړاو بیا په هغه چک باندې ته میمو هم نه در لګیږي او ته اف آی آر هم نسی کولی. 6 میاشتې تر اندر به ته چک بینک ته وروړې. 4م چک کوم یو ده؟ 4م هر هغه چک چې هغه د موږ پښتانه رونه خو تقریبا کم و بیش دا رنګه لین دین کوي چې له بینکه څخه ته یو څه نه څه واخلې او بینک والی ته هغه چک ورکړل سي چې دا چک در سره کښېږده. که چیرې ما تا سره کوم پرومیس یا کوم چې تا سره ما اسټام لیکلی ده یا کوم چې ما له تا قرضه اخیستې ده هغه په مد کې دا چک در سره کښېږده، هغه چک باندې د بینک وال د تا خلاف یو اف آی آر یو څه هم نسی کولی. کوم ځناول 4 یو چک چې ګارنټي پې لیکلی که مخته که شاته بل چک په هغه باندې سلف لیکلی سلف په انګلیش کې SELF او سن لام په سلف دا پې لیکلی په کوم ځای کې رفیز کیش لیکل کیږي کوم ځای کې سنم لیکل کیږي چاته ورکوي په هغه ځای کې سلف ولیکو بیا ته نسی کیشولی. یو ګارنټي چک د 2 او دریم چک تر 6 میاشتو تا واړاو له کوم تاریخ چې د لیکل له هغه تاریخه بیا تر 6 میاشتو پورې دا او کوم چک چې ته بینک ته ګارنټي کې طور پر ته ورکې هغه چک په 2 باندې اف آی آر ته نسی کول. او بل لازمی او اهم خبره سته به یاد لري هغه دا خبره ده چا سره تا لین دین کړی ده 2 خبرې یاد لري. یو خو د هغه سړي اکاونټ باید چې د کې انا جانا پیسې جمع کېږي ځي راځي اکاونټ یې چلیدلی یو څه نه څه پیسې ځي او راځي. که یو مخ په کلونو هغه بینک اکاونټ بند او ته چک واخلې یو معنا نه لري. یوه او بل چې له چا سره د تا لین دین او هغه لین دین والی په نامه کې بجای د منشي یا د ورور یا د فلار ته چک واخلې او لین دین کاته او سیستم تعالی بدل بل سره کړی نو کوشش کوئ چې چا سره لین دین تاسو کړی د هغه چک اخلئ مسلف لیکئ ګارنټي پې لیکئ بینک ته تر 6 میاشتې له مخه وروړئ. دغه لازمي خبرې دي د چک په حواله سره کله چې هم تاسې چک ترلاسه کوئ دغه مجلسونه باید ستاسې په یاد وي. امید کوم چې تاسې نن د دې ویډیو څخه فایده حاصله کړي او یو څه نه څه چې تاسې مشکلاتو له هغه مشکلاتو کې اسانتیا راغلي. یو جهان مننه. الله مې هر مشکل آسانه لره. الله حافظ.